نبی علیہ الصلوۃ والسلام حدیث مبارک تا چې د اسمان ستر یم را شګردوم دی والوم علم ویل نوی هغه وی چې او تا ویل شي چې ورسا جهنم نه روبسو جنت طرف پله بیا یو کس جهنم ته روانوي پس نو ځخ پوشي وی چې دار واپس کیه وی چې دا یو ته وی چې علم سره نو سویلور دی کړی دی وی چې نه جی علم سره هم نو سویلور نه دی کړی وی چې علم سره د مړی خوړلې نو وی چې نه اکثر مې مړی نه دو خوړلې علم سره د یوري دوستی وا وی چې نه اکثر مې نو وچ بس پرې دایې دیو ملګرو او د علماء طلبا سره رکشن استو درې دو علماء سره محبت دې وجه نه دای جنت ته داخل کیه دې خلق مجلس په دنیا شافایدا دو په آخرت شافایدا دو نو دې خلق مجلس اختیار کیه نو ګورا دین چې دا الله جل شانه به ادب خلق تنویر کوي نو دې وجه نه مشته سه دې علماء سره محبت کوي ادب انداز سره بھائی نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله مدینه ته تلل دي نمخشه 600 سال 700 سال مخشه علما فرمایي چې په دغه دوران شه د یمن یو بادشاہ اتبع نمید ایک په مدینه باندې حمله وکړه نو چې په مدینه حمله وکړه نو مدینه باندې ختم شه داسې خندقر بدالوي لکه د میشتو سه په لاره چوک بازار د بداسه ګټینه او تعالی ګدلې نو دا ترنګ وی چې مدینه باندې داسې خندقر بدالوي نو اتبع بادشاہ د یمن ډیر لوی پرجوش سړی او په وخت ډیر نوم یو طاقت یو قوت یو نو چې دا سړی چې تیم د په مدینه باندې بدل شو او حمله په وکړه چې مدینه خلک ګټینه نه بند کړل د خلک چې 6 مهینه رسای محاصره په وکړه خود د خلک وی چې ګټینه او ته هم سوال نه دی بار په انتظار شدي وی چې دا رنګ اتبع بادشاہ ول چې لشکي وداسه په دغه خلک رو شریر چې دا خورید شي ته شایدای مولا ریا د تین فوج شه مو سره روغله دا چې ته شای خورید شي وی چې دای پوښره ده هغه خلک سره تازه خجیره اډی کی وی نو وی چې هغه وتلی چې تازه خجیره اډی کی اپرته وی وتلی چې دا تو څه ته چیرې نرسي وی چې جیدا خو چې په دتی می خلک می حمله کړی دو د خلک می اکرام کوي لګیا دي د خلک نشته پوسنه په د خندقه باندې خجیره ترې لګیا دي چې دا تو سے خوریه تو سے اکرام میش کوي وی چې هغه خلک د میش اکرام کوي لګیا وی چې دوی چې عجیبه خبره ده تیمه خلک باندې میش حمله کوي یا خلک میش اکرام کوي لګیا دي وی چې دا غټه مخلقی شکست وکړ ضمیر السړایو نو هغه وی چې شکست یې وکړ نو وی چې دای ورغی دوی چې د مدینه خلک سره زم ملاقات وکړو چې د سردارون یې چیرې دي وی چې وګټي ار تخلص کیه زه تاسو باندې حمله نه کوم څه کیسه پښتنه خالی کوم وی چې ورغی هغه خلک سره ملاقات یې وکړو ملاقات یې وشو وی چې سردارونه ته ویل چې تاسو عجیبه خلک اوستا مش په تاسو حمله کړی دو تاسو یې میش اکرام کوي عجیبه غونډه خبره ده ویلې میش اکرام کوي سو وجه دو وی چې دایو ته فرمایي سردار یې چې دغه وخت مو یمن بادشاہ ته وی چې میش دې وجه نه تاسو اکرام کوي چې میرا دا ارویدلی دي د خپل مشورونه نه چې آخري نبی محمد عربي صلی الله علیه و آله وسلم او مکه نه مدینه ته هجرت کوي به د ایغ نبی میش ملګرتیا کوي به د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره میش د ایغ دفاع کوي د ایغ د پوره و جګړې میش انصار وي نو د انصار نوم په میش باندې پریتا د وجنا میش د دشمنی اوی چې مدد کوي دا دشمن یا اکرام کوي دا وی چې هغه بادشاہ ډېر متاثر شو وی چې یو هاتی کې دان تولا یو وخت داسې وی چې هغه جوړېدل نو داسې یو بکساونه جوړ کړه پاشه یو خط یې ولیکو په خط شه نبی علیہ السلام ته خط مبارک ولیکو چې کچره د مو په وخت ته ظاهر شله بیا زه په تو باندې ایمان وروړم نو وی چې هغه بکسا جوړ کړه پاشه د خط 6 مہینے انتظار یې وکړو هغه نه بعد یې کیر جوړ کو وی چې کچره نبی علیہ الصلوۃ والسلام روغی وی چې و د هجرت وکړو به په دغه کیر شدای استېږي نو وی چې هغه کیر دی چاو ایوب انصاری رضی الله تعالی عنہ کیر ودا نو وی چې نبی علیہ السلام د ډېرې من د بعد لکه 600 700 سال بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام روغی او مدینه ته چې کله نبی علیہ السلام هجرت وکړو نو پاکیر شه د ایوب انصاری رضی الله عنه ولا خط هغه خط ته د یمن بادشاہ ول پیش شو نو نبی علیہ السلام وکړه مبارک خپل کیر ته هجرت کوي د مکه نه نو مطلب دا ده
چې دغه مدینه خلک ته مبارک ویل روغی مبارک ته الله جل شانه دغه خلق خوش کړی وي چې په دغه خلق کې ادب وو په دغه خلق کې محبت وو په دغه خلق کې اخلاق وي په دغه خلق کې د دین احترام وو د محمد رسول الله احترام وو کني يهوديا د خلق وي چې هغه اهل کتاب وي هغه ته پته وا چې اخري نبی او نبی عليه الصلاه والسلام وي هغه ته پته وا چې دغه وجنه دی مدینه ته روغلل د یمن بادشاه واقعي اورویدله هغه یمن بادشاه نه متاثر شول د يهود مدینه ته په دغه بنیاد باندې روغلل خو چې کله روغلل نبی عليه الصلاه والسلام ظاهر شو مبارک خلا د نبوت خلک سره پرچار شریکو مبارک هغه کردار یې ولید اول ولا یې ولیدله او جوش یې ولید هغه د نبی عليه السلام عزت یې ولید دغه خلک برداشت نکړ هغه کتاب وي د سعود پته ولکه خپل الودینه چې پېژندل خو بیا د نبی عليه الصلاه والسلام دغه نبوت نه منکر شول نبی عليه السلام نبوت یې نه مانو هغه خړې پړې خلک ومنو چې کله ومنو رب ذوالجلال باغ او بهار جوړ کړ دې په مرګ وي اسمانه شه فرشته وژړل دې په مرګ وي د الله جل شانه عرش وړينګید دې په لباس سره وي اسمانه شه فرشته لباس بدل شو دې په ژړوي اسمانه شه فرشته ژړل داسې مقام رب ذوالجلال ورکو نو چې کله یا مشتو سه د دین قدر وکړو د علماء قدر وکړو د مدرسې قدر وکړو د دین احترام وکړو رب ذوالجلال ومشتا هغه مقام روکای دین چې الله پاک محمد رسول الله ته ورو هغه دین نن یې موجود ده دین قرآن چې محمد رسول الله ته الله جل شانه ورو قرآن نن یې موجود ده دین محمد رسول الله پیغمبر شه د میش نبی نن یې د میش نبی ده قیامت پر آخري نبی وي نو رب ذوالجلال داسې نبی رو ده داسې رهبر رو ده نو باید د وجه الله پاک داسې دین رو ده او ته چې مسلمانوں نہ گھبراؤ خدا کی شان باقی ہے مسلمانوں نہ گھبراؤ خدا کی شان باقی ہے محمد پہ جو اترا تھا ابھی وہ قرآن باقی ہے نو آغا قرآن میں مشترہ موجود دا محمد رسول اللہ چھوڑ مکمل زندگی دے بیت اللہ سے لے کر بیت الخلا تک تولا زندگی موجودہ دو اے نبی علیہ السلام ہر ادا موجودہ دو تول دین مشتو سے دے پورا آغا پیغان دس سر موجود دا نو رب سلطان مشتو سے تاغا دین رو دا نو باید دین تا مشتو سے نیتینا کو ادھر مدارے سے سارا مشتو سے لوس یسی نو باید عزم کو نیتو کو سے پخپلا زندگی شوے مشتو سے چهره آوی تیم زوی آوی تیم مدرسه آوی تیم مرکزی آوی تیم د دین خدمت زوی وی تیم د دین شوباوی مشو ټول زندگی د خلک سره لوس یاوړي د خلک سره محبت یا کوي د خلک آداب په پزړه شوتی د خلک محبت په پزړه شوتی د پر هټول نیت تک نه ان شاء الله ټول نیت نه وتاو کی ماشاءالله الله پاک ته عمل کول توفیق نصیب کو داسې خبره داسې کیسه مو د خلینا وتلی چې موتو سے بے ادبی کړی نو پاب نظم حضرات غوړو واخر الدعوانا ان الحمد لله رب العالمین نو ماشاءالله مفتی ندیم سے بیا روغلا